قدرمنو کتونکو په کوهاټ شاپور چیک پوسټ باندې موجود یم. شاپور چیک پوسټ چې کوم دا هنګو کوهاټ بایپاس روډ هم دی، بل طرف ته لاړ دی، هنګو طرف نه راغلی دی. دې سره تندر ډیم ته لاړ دی. شاپور یونین کونسل چې کوم دی مختلف دیهاتي سیمې چې کوم دي په دا روډ باندې آباد دي، خو نن سهار دلته د دې علاقې چې کوم ځانونه دي هغه په احتجاج باندې شوي وو. دغه روډ چې کوم دی هغه یې بند کړی و د ټرافیک لپاره. غوښتنه دا کوله چې زمونږ 13 ورځو نه د بجلي نشته، د 13 ورځو نه د هغې له وجې زمونږ چې کوم ژوند دی هغه سخت متاثره شوی دی. همدغه شان دغه زنانو چې کوم احتجاج کولو هغې احتجاج کې دغو زنانو دا هم وینا وه چې زمونږ کورونو ته په چې کوم د کمیټۍ له طرفه لګولی شوي پایپونه د اوبو پایپونه چې کوم نلکې چې کومې ورته ویلی شي، په هغوی کې مونږ ته یو څاڅکې هم نه راځي او مونږ بلونه د هغې ورکوو. ورسره د ګیس محکمې په غمه نه هم دغه ګیله وکړه چې ګیس چې کوم دی مونږ بچي چې کوم دي هغه بغیر د نشتې نه مونږ سکولونو ته لیږو، ځکه چې یو وخت باندې ګیس راځي هغه یو ګنټې دپاره ګیس پرېږدي، بقي روغه ورځ کې بیا ګیس نه بیا یو ټایم صرف ماښام ټایم پرېږدي. نو په کوهاټ کتونکو که زه ته دا وایم چې دا کوهاټ چې کوم دی پروډکشن زون دی د تیل او ګیس، خو د هغې باوجود هم چې دلته کوم خلک دي کوهاټ کې هغوی ته ګیس نه میلوي. موسم شروع شوی دی سردی، په دې کې د ګیس چې کوم ډیمانډ وي هغه زیات وي، خو دلته خلکو ته د ګیس لوډ شیډینګ چې کوم دی د ګرمۍ نه روان دی، تر اوسه پورې روان دی، څوک یې هم د پوښتنې نشته دي. دلته زنو چې کوم احتجاج کړی په هغې کې دوی د خپلو عوامي نمایندګانو هم ګیلې وکړي او دا وینا یې کوله چې موږ دوی ته ووټ ورکړی و دا فقط د دې دپاره چې دوی به زموږ مسلې هواروي چې موږ ته کومې مسلې رامخته یي، خو چونکې اوس زموږ عوامي نمایندګان چې کوم دی هغه موږ ته هېڅ قسمه څه ټایم نه راکوي، نه ورسره زموږ دپاره څه ټایم څه مسلې چې کومې دي هغه وخت په وخت زیاتېږي. د دې کمېدو دپاره د دوی اواز اورېدو والا څوک هم نشته دي. احتجاج دلته کې په دې ختم کړی شو چې دوی ته ټایم ورکړو چې موږ به دغه ټایم کې تاسو ته بجلي بحالو، چونکې موږ چې اوس راغلو پوښتنه مو وکړه نو دوی دا ویلي چې بجلي بحال شوی دی، خو چې کوم ګیس دی ورسره اوبو چې کوم لاین دي په هغوی کې دوی ته هغه اوبه نشته دي او ګیس ورته نه میلویږي. بجلي هم پته نه لګي ځکه چې کوم ټایم احتجاج یې وشي په هغه ټایم باندې د دوی مطالبې ومنلی شي، احتجاج ختمولو دپاره بجلي ورته بحال کړی شي، خو وروسته بیا هماغه صورتحال وي، هماغه شان حالات روان وي. زموږ په کوهاټ کې دلته هره علاقه چې کومه دی د بجلۍ نه ځپلی شوې دی. د بجلۍ لوډ شیډینګ مخکې به چې مونږ کتلو نو دلته ګنټې نه پس ګنټه بجلي به نه وه. اوس چې کوم دی اوس په هفتې کې 3 ورځې مکمل بجلي نه وي. سهار 6 بجې لاړه چې ماښام 6 بجې راغله او که دغه شان ورمې ټایم نور واوړي څه پته نه لګي چې وجه څه دی، وجه هم نه دی معلومه. د دې همدغه شان ګیس چې کوم دی هغه سهار 9 بجې 6 بجې نه تر 9 بجې پورې ورکولی شي 1 غنټه، بیا ماښام 1 غنټه وي اخلي پخلي دپاره، بیا هغې کې نور ګیس نه وي، چونکې پروډکشن ځوان دی تیلو ګیس پخپله پیداوي، خو د هغې باوجود هم دغې علاقو ته ګیس نه میلویږي. عوامي نمایندګانو حوالې سره زه دا خبره ته وکړم چې زمونږ کوم د سټي حلقه دی پی کې 92 د دې نه چې کوم منتخب شوی ایم پی ای دی هغه هم د پاکستان تحریک انصاف دی، او پی کې 91 والا چې کوم دی هغه هم د پاکستان تحریک انصاف دی، پی کې 90 والا چې کوم دی هغه هم د پاکستان تحریک انصاف دی، او د دې صوبایي قومي حلقې ان ای والا چې کوم سیټ دی هغه هم د پاکستان تحریک انصاف دی. خو د بده مرغه د دغو خلکو مسلې نه خو صوبایي امیدوارانو حل کړي دي او نه قومي امیدوارانو. دلته صرف امیدواران په دې باندې مصروفه دي چې کوم احتجاجونه د دوی کېږي د هغې دپاره ورکران بوځي، دلته نه ګاډي بوځي، د دې ضلعې پیسې چې کومه دی هغه په احتجاجونو باندې ولګي، بلکې د دې ضلعې خلک چې کوم دي هغه د الله په اسرې باندې پرېښي دي. هسپتالونو دا صورتحال دی، د سکولونو دا صورتحال دی، د روډونو همدا صورتحال دی، وعدې وشي دعوې وشي خو هېڅ ګراونډ باندې کار په نظر باندې نه راځي. ډېره مننه.